بیا عزیزانو د عام خلقو ته پته نشتا چې مونږ ټول ځان ته ایماندار وای. ایماندار بے ایمان سوکم ځان ته نه وای. ټول خلق ځان ته ایماندار وای. سوال دا دی چې دا ایماندار وای څه شي تا او بے ایمان څه ته وای؟ بے ایمان خو دې ته وای چې ایمان پکې نه او ایماندار دې ته وای چې ایمان پکې. نو اس پدې ټکی ځان پوي کوي چې ایماندار څه ته وای او بے ایمان څه ته وای. د ایمان څه معنا ده او د بے ایمان څه معنا ده؟ ما په خبرو پوهیږئ؟ ایمان وای په عربی کې معنا د ایمان دا ده تصدیق ما جاء به النبی. ایمان څه ته وای؟ تصدیق ما جاء به النبی. پیغمبر چې کم شی د خدای نه راوړی دی پاغه باندې یقین کول دیتا ایمان وای. نو پیغمبر د الله نه څه شی راوړی دی؟ قرآن کریم یې راوړی. نو په قرآن کریم باندې تصدیق کول دیتا ایمان وای. دا منل چې دا رښتیا دي دا الحمدنا تر والناس پورے چې دا سمرا کلام په دې دوو ټکو په منځ کې ذکر دی دا ټول رښتیا دي او په دې زما ایمان دی او زما په یقین دی ته ایمان. اوس یقین عزیزانو څه ته وای؟ یقین دې ته وای چې کوم شی ستا یقین شو نو هغه به خپل عمل وګرځي، هغه به خپل معمول وګرځي. مثلا تاسو کې ډېر حضرات دا سیدی چا ډېر لری لری نه برابر نو دا تاسو یقینو چې دی جمعات کې مثلا بجلیګر مولا منظور کوي نور روان شوه یا د دیر نه یا د نوخار نه یا چارسده نه یا کواټ نه یا دا دی یقین چې یقین دی و چې دا دلته منظور کوي نو هغه یقین لدی عملی جامه ور واغستا او په لارۍ کې سور شو او روان شو دلته را استا یقین پورا شو. نو د قرآن کریم متعلق دا تصدیق کول چې دا د خدای کلام دی نو دا یقین به دی رښتیا کیږي الله چې دل عملی جامه ورواغ. مثلا قرآن کې الله پاک ویلی دی چې اقیم الصلاة تاسو مونږ کوئ اوستا یقین دی چې دا خبره خدای کړی دا او ټکی کړی دا نو کومز دې شورو شو خو یقین دې رښتیا او کني نو دا ستا یقین درو. واتو زکات
वसूमु शहर रमजान वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह। यकीन कूलू लिन्नास हुस्ना, खल्क सर च खबरी के नु खे ख्वगे और मजेदार खबरें वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अन अन्नास। गुस्सा दर तराला आ गुस्सा जज़ब का, यो सड़ी गलती करे दा नो माफी का। उस कस्ता दा यकीन रिश्तियाई खुदा स्ता ईमान चदा कुरान रिश्तियावे औ कना कुरान वेली यौ सही औ तके बिया बल्स नुस्ता ईमान बिया पदे कुरान न दे, चिस्ता ईमान पदे कुरान न दे नो ला महालत बेईमान। ईमानदार चाहता वही च चा ईमान पर कुरान और दचा अमल पर कुरान, और बेईमान चाहता वही चा ईमान पर कुरान नहीं और दचा अमल पर कुरान, दा बेईमान। उस पर पाकिस्तान की गर्ज च ईमानदार सुमरदी और बेईमान सुमरदी, और बिया पर पाकिस्तान के गर्ज है दाऊ गोरई च मुनाफिकान सुमरदी। मुनाफिक बिया यौ बले बलातो, यौ ईमानदार दे, यौ बेईमान दे, यौ मुनाफिक। मुनाफिक बिया बला बला अल्लाह दे अमान रहा। मुनाफिक दे तो वही च पजड़े यवी और पखुलाए बले, पजड़े यवी और पखुलाए बले बिया देता मुनाफिक। दे तर्जुमा और बुजुर्ग करे वही जुबान पे दीन का है गुल, जुबान पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा। जुबान पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा। छुपाए जा रही हैं या आजकल बुत आस्तीनों में। वही पजबद इस्लाम नुमा गस्तल और पसरुनु के द कुफर बाजार लगे दले। पजब इस्लाम इस्लाम के और पसरुनु के द कुफर बाजार लगे दले। दाखलक सूख दी छुपाए जा रहे हैं या आजकल बुत आस्तीनों में। वही दाहगद रसूलुल्लाह द जमाने मुनाफिकान दी च वलाड़ ब पैगंबर पसे पमांजू और तरखुनु की बेबूतान नहीं होती। दाग मुनाफिक बली और बुजुर्ग वेली वही पखला लाइला पजड़ के टग दपा सबरग। पखला लाइला पजड़ के टग दपा सबरग। पखला खंदा पजड़ बेईमान मुसलमान वन। बली और बुजुर्ग वही सर्द संडाव सरमंद मेखे दौरज शेख और दशपे खुरे प्रदी मालूम। दौरज शेख बुजुर्ग नेक कसड़े दशपे गली तासु अखबार के ओगोर है चरता गल चिमड़की गिलोए गिरे
چرته ډاکو چې مړ کیږي لویه ګیره که دا ولې یو کلی کې مې شپه وه د شپې یو بجه وه بهر راووتو طالبان را سره وو چې لکه اودس مات چې ګورم اوس یو سړی دی ورخ بندی د پټي دا څه کوې ویل دا د پلانی پټی دی اوبه والا ډېرې لاړې لګي په دې خپل پټي ور پرېږدم او دغه سړی د شپې ما تقریر کولو ما ته مخامخ ناستو جړلې هم با تقریر او د شپې ما ولیدو چې پردي پټي ته اوبه بندولې او په خپل پټي ورسمول نالته مې ورته دا ټکې وکړ یو بجه وه چې سر د سنډا سرمن د میخې د ورځې شیخې او د شپې خورې پردي مالي او ظالم تا خو جړلم زمې ما ماسخوتن زما په تقریر اوس پر پردي پټي نه اوبه بندې او په خپل پټي دې ورپرې نو عزیزانو عرض مې داو چې ایماندار او بېایمان او منافق دیتا وي ایماندار دا معنا چې شپاړه سنې د هغه یقین وي د الله په کلام باندې او بېایمان دا معنا چې په خوله وایي او عمل د قرآن خلافي دا بېایمانه دی او منافق دیتا وایي چې په خوله یوي او پړی بل لکه قرآن بیان کړی ومن الناس من يقول آمنا بالله ډېر د خلقنا الله وی دسې دي چې هغوی وی آمنا بالله وبالیوم الاخر ما ایمان په خدای هم راوړی دی ما ایمان په قیامت هم راوړی دی لیکن الله وی وما هم بمؤمنین دا مؤمنان نه دي ګورئ دوی دا ظاهری دعوت اسلام ولی کوي یخادعون الله والذین آمنوا دوی دوکا ور کوي الله ته والذین آمنوا هغه خلق ته چې ایمان وروړي وما یخدعون خدای ته دوی چرته دوکا ور کوي دوی په خپل ځان کې دا وایي چې مونږ خدای دوکا کړو او مسلمانان مم دوکا کړو یو به کافر په جواب باسي وایي چې مونږ مسلمانان یو نو خدای له بم دوکا ورکو مسلمانان له نو الله ورته وما یخدعون دوی خدای چرته دوکا کولی الا انفسهم مگر خپل نفسونه وما يشعرون دا بے وقوف دي دوی له شعور نشتا پویږي نه دوی دا نه پوهیږي چې الله زما په سینه عالم دی زما د سینې نه خبر دی زه خدای له دوکا چرته ورکولی نو زما عزیزانو نن مونږ منافقان زمونږ هر ادا د منافقان هر زمونږ دین صرف په جبه دی د مرای نه ښکته نشته دغه حدیث دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د آخر زمانه اسلام چې دی اب د ارچا په دی جبه او د مرای نه به ښکته نه د ارچا نن د اسلام نوم ستا په ملک کې نواز شریف هم اغستی د اسلام نوم ستا په ملک کې غلام اسحاق هم شریعت بلم پاس مونږ چې اوس خبره میدان ته راوستل شروع کړه چې د شریعت بل وضاحت وکړي چې شریعت بل څه ته وایي
نو د خپل تالی سټ مولیان پیدا کړي درباریان اغا تالی سټ وای چې دا مولیان د شریعت بالخلاف اوس التا عوام کل انعام الله د دې عوام متعلق ویلي دي چې اولئک کل انعام دا عوام په شان د چارپای بل هم اضل بلکې چارپایو نام زیات دي گمراه دي اډو په سم لار نه سارته وسړي وي پلانې کار مې او پلاني پسې تله او ما مال دا دوکا خو تاسو درې سړي ښکاله دوکا شو ویل بس دی بیا باندې کیږي مالوس پڅ کی د ور خطیر او په بیرته نه جاروزی 13 ساعت په بیرته بیا 13 ساعت په مثال مړې د لحد ده مړی چا دی ژوندۍ کړي په جړه اوس په مړی ته جاړه کړه نو ته په جړه را ژوندې کولې او درې سلوي ښکاله په دې بدبخت قوم تاسو دوکا شو دا منبران دی او دا وزیران دی او دا حکومت دی او دا اقتدار دی تاسو په وخت چې راشي جامونه بار اوس جاړی لګي څوک د زوی درخواست پلاس ګرځوي جی زوی منه نو کریږي څوک کوئی سپای کیږي نه څوک کوئی لیس او کلرکیږي نه څوک کوئی سکر کس مونږ څوک وای مونږ سره هوته تاسو 43 رون سړیم د یو سړی نه 2 ځله نه چلے کی رون تاسو 3 سلوي ښکاله د دې سړو نه خمارانو خړی او بدبختو تر وسله د سړی ځامن کېږي نه بني ادم نشو نو زما عزیزانو عرض داو چې مونږ منافقان ارچا سره منافقت کو دروغ وای